मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अक्सर मलगरी टेलीफोन के तपोस के चेहरा मुफ्ती से वो दे रोजे की दौरजी इंसान ता एहतलाम वशो गुसल पे वावड़े दो नु आया द रोजा पदे बांधे खराबी का ना खराबी और दो मसला दा तपोस कई कि आया द शपे बे इंसान बांधे गुसल वावड़े दो और दे ब्याज गबने दागे न बाद खुराक कई द खुराक न बाद ब्या गुसल कई नु आया दा संगा मसला दा नु अवल नंबर چې کم سړی د ورځې د ودده او دته په خوب کې احتلام وشو او روزه ده نو په دې سره په روزه باندې هیڅ اثر نه پریوځي بلکې روزه ټیک ده بالکل روزه د خپل جاری ساتي ها کله چې دی غسل وباسي نو د غسل په دوران کې د خبر د خیال ساتي چې دا کوم مونږه خله ته وباچو بډکه خله باندې وبا او حلق ترسو نو دانه دی کول پکار ځکه چې حلق نو وخت ته لاړی نو د روزه بیا په دې باندې فاسدي او د کشان پوز د چې مونږ کوم بوره چو نو پوز ترخو نو د پوز په ذریعہ سره چې کوم بلاړی شي یا د خلی په ذریعہ سره کوم بلاړی شي نو په دې سره روزه خرابېږي لہذا د دوه سونه دي ځان ساتو معمولی غونډه کې خلی ته یا پوز ته عام چې مونږ څنګه کوغه او بوره چول پکار دي او دا غینه بعد غسل وستل پکار دي پاتې شو خبره دا پېشمنی دا د پېشمنی کې را پاسې دو وس ټیم د سره لګ دی او په دمانې د شپې غسل غوښته دی نو د دې په صورت کې اول د خوراکو کې او د ستیو کې خوراک دیو کې او بیا دا غینه بعد دی غسل وکي ځکه کدی غسل کوي او په دې دوران کې د دنا ټیم لاړو بیا به د مسلې بیا به د ورځې بہت تکلیفي نو دی وجنه خوراک خپل وکي او د خوراک کول نه مخکې دي او د چاردام دي خپل وکي الله تعالی د عمل کول توفیق رانصیب. السلام علیکم.